باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا. حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. مخباب کے دا ویلیو چې انسان د شرک په عقیده مړ شي دا سړی جهنمی دی کافر دی او مقصد پای کې دا چې انسانان د خپل ایمان ته په خپل سوچو کی الله او رسول چې د ایمان کې مې تقاضي خودلی دي نو هر مسلمان دی پاغه عملو کی پاغه تقاضا دی ځان پوره کی. اس دے باب کے دا ہوئی چی او سڑے توحید پا عقیدہ مڑ دے دا سے انسان دے چی اللہ خپل خالق و مالک گنی اللہ دا نفع و دا نقصان اختیار من گنی عبادتنا اللہ لکی نظر نیاز منختے دا اللہ دنم کئی طواف دا غد کور نکی دا چا دا قبر نکی نظر نیاز منختے دا اللہ دنم کئی دا ولدنم نکی رکوع سجدہ اللہ تکی انحنام اللہ تکی تو دا سڑے موحد دے. دا موحد دے لفظ پورے ڈیر شیطانان خان دی چکلا توحید خبر راشی نو ډیر داسی چې د ټولنا اوپتا تبو وي د ټول نلوی موحد چې کوم دی شیطان وي او وجه دا غي چې هغه آدم علیہ السلام ته سجده نه وکړي د توحید په بنیاد باندې چې موحد او د الله د وینا باوجود هغه آدم علیہ السلام ته سجده نه کړه د دې وجه نه الله د خپل دربار نه وشړه. مقصد د دې خلق داري چې توحید دا د نجات باعث نه دی دا بیچارهګان پوهیږي نه شیطان په دې وجه سجده نه وکړي چې ګنده الله ته اللہ نے سیوا بل چاہتا سجدہ گنل لگا بد گنل. قرآن خدا سے نہیں ویلی قرآن مجید خداوی چاہوا واستکبرا اگر دا اللہ دا حکم دا منلو نے انکار کو اور دا انکار وجہ وا واستکبرا زان الوے او گنو اگر زان الوے گنلے قرآن مجید کے بلدے فرمائی لی دی چی خلقتہو من نار خلقتنی من نار و خلقتہو من طین تازه د اور نه پیدا کړې مو دې د خټو نه پیدا کړې لہذا استا ماته د سجدې کولو دا حکم مناسب نه دی. قرآن خدا وجه خود له چې هغه ځان وی وګڼو تکبر وکړو د الله حکم عدولی وکړو داسې پچموز مسلمانان کوي اوس چې کله ورته دا خبرو کې نه ای وسوي د ټول نلوي موحد چې کوم دا هغه شیطانو دا غیر باوجود باغوی جہنم تذیخ دے علاج مونگ سر سیوا دے نشترے چی مونگو وائیو لعنت اللہ علی الظالمین اللہ دے پا ظالمان لعنتو گیخ دروغ وی دا اللہ پا کتاب بانے دروغ وی دا غیر وجہ خدا غنو چی موحدو دا غیر وجہ داو چی اگر دا اللہ حکم عدولی کو لخ آدم علیہ السلام زان نسپک گنا دو اور دا اللہ دا حکم منلو نے انکار کرو و دا راشی و دا بعد شیطانان ورتخی دا خبری بہتے بہتے دا ورت شیطانان خی. قرآن و سنت آغے انداز بانے وائے پکم انداز چے صحابہ کرام اداز دکڑو خود لے من خلق زانا اندازو نجول کی بیا مسائل پیدا کی جاندہ کم سڑے چی پا اللہ رب العزت یقین ساتی چی خالق و مالک اغرے معبود اغرے مقصود اغرے نفع و دا نقصان اختیار مند اغرے و دا توی موحد پا دے عقیدت توحید بانے با انسان طول عمر دوام ساتی
په دې به همیشګري کوي او تر مرګه پورې به په دې عقیده باندې. قرآن مجید فرمایلی دي چې یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته ویلي لا تموتن الا وانتم مسلمون، په تاسو د مرګ رانشي مگر په داسې حال کې چې تاسو د الله فرمان بردار یې مسلمانان یې. یعنی یو ځل په لا اله الا الله ویلو کار نه کیږي، انسان با تا دم مرګ تر مرګ پورې په دې خبره باندې کلک ولاړی چاو د الله نه سوا بل څوک الہ نشته دی، او یوازې په دې امکار نه کیږي بلکې دا به وایي چې ان محمدن عبده ورسوله. دا دوه خبرې کوي. چا چې گواهي وکړه دې خبرې چې د الله نه سوا الله الہ چې نشته الہ د الله نه سوا بل څوک وحده هغه ایک یوازې دی. دا د موحد لفظ دی نه وته دی، توحید هم د دې نه وته دی. وحده الله ایک یو دی، لا شریک له، هغه سره هیڅوک شریک نشته دی، نه په ذات کې نه په صفت کې، د هغه په شان ته څوک نشته، د هغه کف برابر څوک نشته دی. لم یلد ولم یولد هغه دی، شمیر کې هغه سره بل څوک نشي راتلی، هغه ښځه اولاد نه لري، چا نه دباویږي نه، دې ته وایي لا شریک له. دارنګه انسان باندې د الله حق دا دی چې دی به د الله په عباداتو کې بل څوک هغه سره ملګري کوي نه. څنګه چې الله ته را مدد شوی مخلوق ته به هغه شان را مدد شه نه وي. څنګه چې د الله عبادت کوي هغه شان به د مخلوق عبادت نه وي. څنګه چې د الله نه امید وي یره وي نو دارنګې به د بل چا نه هغه شان یره امید نه وي. څومره چې په الله باندې اطمینان وي هغومره اطمینان به په بل چا نه وي. دې ته وایي لا شریک له. د الله په هیڅ صفت کې به سړی څوک نه شریک وي. دویمه دا چې دا ګواهي وکړي چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده د هغه بنده دی و رسوله او د هغه رسول دی. د خلقو خیال لای چې دا نیکان بندگان چې انسانان دي ته ګندې بنده ویل ګناه دی. دا اوس هم د ډېرو خلکو خیال دی چې بنده ورته مه وایه، څه ورته ووایم؟ الله ورته ووایم. دا خو زمونږ د کلمې حصه ده چې ان محمد عبده و رسوله، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی. مونږ عیسایان یهودیان نه یو چې لکه د عزیر ابن الله او عیسی ابن الله غوندې خبرې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بنده دی و رسوله او د هغه استازی دی، پیغمبر دی. پیغمبر ورته فارسی کې وایي، رسول ورته په عربی کې وایي. د الله پیغام را رسول دی. وان عیسی عبد الله و رسوله. دیکھے بیا دا خلقو تنقید دی چې دا غي خیال لاره چې کنن څوک عیسائی وي او نن څوک یهودي وي او په زور دین باندې دی ملشي دی مسلمان دی او جنتی دی. قرآن او حدیث د دې خلاف دي. د خلقو د رضا کولو دپاره یا د خپل سیاسي جمګټې مضبوطولو دپاره خلق دا قسم دروغ په الله او په رسول وایي. حدیث کرا دی په دنیا کې چې څوک یهودي دی یا نصرانی هغه ته زمانم ورسېدو ولم یؤمن بی او په ما باندې هغه ایمان راونړو نو دا سړی کافر دی او دی جهنمي دی. په دې کار نه کېږي زوړ کتابي دی بس په هغې باندې مړ دی دی مسلمان دی. دا د خلکو نوې فلسفي دي ځان له جوړ کړي شوي دي. د پاکستان او هندوستان کې د انګریزانو حکومت اصل کې د مسلمانانو دا عقیده ده چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لرل دا ضروری دی، فرض دی. د هغې خلقو به ویل چې مونږ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منو په دې لحاظ باندې چې دا الله رسول دی، لیکن زمونږ دپاره رسول نه دی. مونږ خو یهودیان یو نصرانیان یو. دلته هغې څه چمچې پیدا کړې په هندوستان کې، غټې غټې چمچې پیدا کړي، سمسۍ پیدا کړي سمې. هغې نه به یې خوراک کاکه نه ورته چاو که نه، دا زمونږ کتاب کې هم لیکلي. دا دلیل دې خلکو هغې له ورکړی دی، په دې وجه خلق اسلام ته نه راځي. اکثر و بیشتر د هغې وجه دغه د بنیادي مینځ کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول دین خلاف خبره ده. یهود او نصارا هغه مسلمانان نه دي او هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل د هغې دپاره فرض دی. تر کومې چې هغې ایمان نه دی راوړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم
نو د زوړ دین باندې د هغې نجات نه کافي کېږي. قرآن کې بې شمېره آیتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي چې ته مونږ رسول لېږلی کافة للناس، د ټولو خلقو دپاره. پتا ایمان لرل ضروري دی. دا دغه خلقو دروغ وویل، سر سید احمد خان دا قسمه دروغ وویل. بیا وروسته مرزا غلام احمد قادیانی را پیدا شو. نا خو چونکې هغې پیدا کړو نو هغه دې له ډېره هوا ورکړه. نور خلق داسې پیدا شو په دې ندوې والا عالمانو کې. پاکستان کې خو ډېر شي داسې چې د هغې خیال لای چې نه د دې دپاره دا ضروري نه ده. ابوالکلام آزاد هم دې مصیبت کې گرفتار شوی. دا لوی لوی خلق دا نمونه موږ دې دپاره اخلو لیکن بېزتي نه مطلب د چا. بعضې خلک وایي د دې علماو نوم مه اخلی. نوم به ولې نه اخلو؟ لوی سړی دی، یو کمزور علم والا سړی دی او دی د هغې کتاب وګوري او په کې دا لیکلي او ده ته خبر نه وي نو دی غریب به هم هغه شان عقیده ساتي. دا نوم موږ د سپکاوي دپاره نه اخلو. دا د هر چا خپل خپل ذهن دی. موږ د غلطي دې دپاره واضح کړو د هغې سړي چې دا لوی سړی دی لیکن دی خطا شوی دی. دا دی چې څه لیکلي دا نه د قرآن خبره نه د حدیث خبره، د خپل یو ذهني اوپج دی، یو ذهني اتار چړوی دی، بس پای کې جوړې شوې دا خبره. ابوالکلام آزاد چونکې د یو لوی جماعت سیاسي رهنما هم دی، هغوی د ده په نوم هغه څو ډېر خفه کېږي. د دین په باب کې د دې څیزونو سره کمپرومایز نه کول پکار. چې چا غلطي کړې دا واضح کول پکار دي. دې لپاره چې بې خبره خلک د هغه په اعتماد باندې غلطه خبره خپله نه کړي. زموږ دې کې دغه مقصد دی د چا بېعزتي کول والله که زموږ مقصد دی. دا د خلکو خپل ذهن دغه دی نه په موږ هم دغه قیاس کوي. نو ډېر لوی لوی خلق د هغه دې مصیبت کې گرفتار شوی دی. عیسایان هغې دپاره هم دا ضروري ده چې ان محمدا عبده ورسوله، دا ایمان لرل په هغې ضروري دي. د هغې نوم پکې ولې اخلي چې وان عیسی عبدالله ورسوله، دا دې دپاره اخلي چې د هغې په خپل پیغمبر هم هغه ایمان خو کمزوری غونده دی. کمزوری په دی دی چې خو عیسی ته د الله نازولی وایي. هغې به دا هم عقیده ساتي چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د هغه رسول دی. او دا به وی چې کلمته دا هغه کلمه ده القاها الی مریم، غورځولې وه دا کلمه مریم ته. کلمه وه د الله او د جبرائیل علیه السلام په خوله باندې مریم ته وغورځوله. د دې وجې نه مریم بې خاونده زوی وشو چې هغې زوی ته سیدنا عیسی علیه السلام وایي. دا د الله کلمې سره پیدا شوی او کون سره پلار یې نه. نن یو زنانه داسې نشي کېدی چې د هغې دی بې خاونده اولاد وشي، که وشه نه یې بغلا کړي. دا یو واحد بني آدم دی چې د هغه مور شته لیکن پلار یې نشته دی. او یو بل بني آدم یو بل داسې دی آدم علیه السلام چې د هغه نه پلار او نه مور وه. دا دوه نمونې الله موږ ته دغه پیدا کړي دي. او درېیمه دا چې الله رب العزت سیده حوا زمونږ او ستاسو ټولو نیا د سیدنا آدم علیه السلام د پختې نه پیدا کړې ده. دا الله قدرتونه دي. اوس آدم علیه السلام یې خاورو نه جوړ کړو او بیا د هغه د پختې نه بیا د هغه ښځه پیدا کړه حوا. د هغې هم پلار مور نشته دی لیکن د هغې ماخذ د آدم علیه السلام وجود دی. او سیدنا عیسی یې پیدا کړی مور یې وه لیکن پلار یې نه و. دې ته د الله قدرتونه وایي چې الله علی کل شیء قدیر. دا د هغه کلمه وه مریم ته یې غورځولې وه او روح و د هغه د جانب نه، پوکلو د هغه د جانب نه. جبریل یې چې راولېږو نو الله فرمایل د دې په ګریوان کې پوکې وکړه. بس هغه دغه کار کړی، نور کار د الله. د حدیث کې د الله د قدرت اظهار هم کیږي. او بل دا عقیده ساتي یو سړی چې الجنت حق، جنت حق دی. او چې کله جنت حق مني نو بیا د هغې د حصول لپاره نیک عمل هم کوي. والنار حق، او دا هم مني چې عذاب اور چې کوم دی دا حق دی. او چې کله اور حق ګڼي نو بیا د هغې نه د بچ کېدو دپاره کوشش هم کوي.
چې سړی په دې عقیدو باندې مړ شي دا الجنت حق والنار حق ولې وایي په دې کې هم د یهودو د نصاراو رد دی د هغوی خیال دا و چې لن تمسنا النار الا ایام معدوده مونږ به څو ورځې جهنم ته لاړ شو بیا ونځو هغوی به ویل سوا زموږ نه لن يدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا ما سوا د یهودو د نصاراو نه بل څوک به جنت ته نه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت تنقید کوي اجدا انداز کې کوي نو د ایمان بنیادونه ذکر کړل شهادت د لا اله الا الله وحده لا شریک له دا گواہی کول دویم دا گواہی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او رسول دی دریم دا چې سیدنا عیسی علیه السلام د الله بنده دی او رسول دی او د هغه کلمه مریم ته غورځولې وه روح او د هغه د جانب نه څلورم دا چې جنت حق دی پنځم دا چې النار حق ورم حق دی چې کله سړی په دې عقیده مړ شو ادخله الله الجنه الله به دې جنت ته ور داخلوي علا کا ما کان من العمل دا کار څه عملي انسانان عام ګناهګاري کته هر څومره ګناهګار دی خو چې عقاید یې دغه کم چې د حدیث کې وویل یا په نور احادیثو کې راځي یا قرآن مجید کې راځي عقیده هغه وه دی جنتی دی گناہگار بھئی بے شک لیکن دا سڑے جنتی دے پا دے لحاظ چے دے طول عمر دا پارا جہنم کے نپاتی گئی وزادہ احد و رجال السندے دے حدیث چے کم سند دے کم راویان دی نو پائے کہ یو راوی دا اضافہ کردی دا چے اگر ویلو چے من ابواب الجنت ثمانیت ایہا شاہ دا جنت تا دروازی دی نو دے با اللہ دا ہر دروازے نے چغوختن اینے بے ور داخل کی دے کہ مونگ دا پارا تعلیم سرے تعلیم دارے چی او سڑے دا گواہی کئی دا کم چی دے کہ وہ ویلا اعمال دا گئی عقائد دا گئی نو دا سڑے جنتی دے یو بنی آدم گناہگاری بالفرض نا تخام خواہ دا گناہ دا وجہ کافر موئے دا حدیث پدے باب کی صریح دے چی او مسلمان دے عقیدہ سمدہ اس گناہ کئی دا گناہ دا وجہ کافر کی نا او اغا دا ہمیشہ دا پارا جہنم تنزی کوشش دا پکار دے چے انسان اول جنت تا داخل شی اور جہنم نہ بچی خو کنا زمونگ استاسو غند گناہگاری اللہ دے معافیو کی مونگ دا اور اللہ دے بچ ساتی مونگ خود مسلمانانو دا پارا چی سمراغی گناہو نکلی نا اللہ بے بیاول جہنم تبوزی جہنم کے بعد دے دا پاری چی دا غنا اغا اثر دا گناہ لری کی اغا نرست بے بیا جنت تبوزی تو کوشش ہم پکار دے اور دعا ہم پکار دا چی اللہ مونگا دا جہنم نہ بچ کی اور اللہ مونگا دخول اولی سرا جنت اور داخل کی اقول قولی هذا استغفر